او پتعنت بانی بنا دے ومن لو بعفی عما یعملون افی اغنہ چا عمل کی دی فیجازیہم دی لبر جزا و سزاور کی ود نبی علیہ السلام قتل دا طمع فرمائی دا ایمان دا دوینا وما ان اللہ فرمائی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ بشرط دی کتراتلو کیا کسان ہوتا ترکیش کتاب ہر علامی سرا ہر معجزے سرا ما تبعوا قبلتک تابدین کی استاد قبلی استقبلی تنمقیم ما تتاب بتاب نتدی تابی کی دن کی دی قبلی ویم ما بعد تابین قبلت بعد ندی بعد تابی د قباد دی نصارا خپل قبله دا د يهود خپل قبله دا او د مؤمنانو خپل قبله دا ونتبعت اهواهم فشرط دی کتابداریو کې د اهوا او خواهشاتو دی دا تعریض د امت تا من بعد ما جاءك من العلم پس لاغنا چراغله تا د علمنا په تحویل د قبله باندې نو انک اذل من الظالمین بشکتی وقت د زیانکارانو نو بشیزان لبزیان او تاوانو کی حضور خدا نہ کول خودی کے مقصد تعلیم دے او تعریض دے امت تاری دے تو چھ مالد کلام د دیو جان بل جانب تا تے چاہتا تا خبرو کی بدا تو والله لئن شتمنی الامیر نو لعجبته کما تعمیر کنزلو کوم بول جواب ورکوم تالیخ و خامخا در کم دا مانا دا تعریض دا کنم اس اللہ تعالیٰ دا دیغا عناد ذکر کئی الذین آتیناہم الکتابا اگر کسان چمی طورکے دا کتاب تورات تی انجیل دے یعرفونہو کما یعرفون ابناہم دی پیجن نبی علیہ السلام لرا لکا زامن چی پیجنیم یعرفونہو معرفتن کمعرفت ابنائهم دی پیجنی نبی السلام پشان معرفت دی دا ابناء اخپلو وان فریقا لیکتمون الحق وهم یعلمون بشکو فرقه دنیا پتی حق لرا او دی خپوی چې دا حق دی او دا حق پټول چې دی دا ناروا دی عمر سے تپوس کړو دا عبداللہ بن سلام نا چې دا الله قرآن کوئی چې دی داسې لکه زامن چې پیژني د دې څنګه مطلب دی هغه ورته په جواب کې وایي او چې ما نبی سامولی دو لمعرفتی بمحمد اشد من معرفتی بابنی زما معرفت میں بے سامنے سخت د معرفت زمانہ پزوی بانے پزوی میں دومره یقین نشته لري عمر سے تفوز کیف ذاکا دا څنګه خبره ده د بیبا کال فور توول لعل امه خانت شای مور خیانت کړي مادری ما فلن نپوغم زنانه سکی حتی عمر سے بوله تندیخ کول کی عجیب خبره دی وکړه هغه په حضور میں دومره یقین دی چې پزوی میں دومره یقین شته دا معلومه شولا چې د دغه اهل کتابو د دې عالمانو د دې کفر چو دا عنادو یو صحابیه دا په ایمان مشرف شوی دا بیا و چې نبی سام راغه پلار او تر می دوړه تورات انجیل عالمانو د یو لاړ نبی علیہ السلام سره ملاقات کو دا بل ورته وی چراغ هوا داغه نبی اخر زمان دی او تین عام او وی سبکو و چې څومره راکې دم نه مخالفت بیکو نو هغه کې دغه تعصب دا کفر دغه دي ته جهودي عنادي د تعصب او د تعنت د دې کفر وته وي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين اللہ فرمائی حق قائم دے ثابت تے د جانب درب سانا نو تمکی گد شک ان کو نا دا بیا تعلیم دے امت تا دیونی لا تمتر شک مکوا لا تکونن من الممترین مکی گد شاکینو نا دی کبیا تر امت تا کنی حضور بانی خو احتمال دے شک دا نو کنا دا اتلسم رکو شروع کیگی دا سورہ بقرہ نا دا دی رکو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کے تحویل دا قبلے ہو
دلتم بیان د تحویل د قبله دی الته بیان د بعض حکمو د تحویل د قبله دلتم بیان د حکمت په تحویل د قبله کې کان فی ما قبلو بیان تحویل القبلة وهنا اذن كذلك وكان ما بیان حکمت فی ذلك وهنا اذن كذلك دلتم بیان د حکمت بدی د دیرو کو خلاصہ تلقین د استقامت ته په قبله باندې چې په قبله باندې مستقیم اوسئ او بیان د دو مسلو د تهذیب الاخلاق هغه سده چې ذکر او شکر دی دا په حکمت عملی کې درې قسمه حکمت ته یو حکمت دی علم د تدبیر د تهذیب اخلاق دي کې مصالح د شخص معین هغه سره تعلقي بل علم دے په مسائل تدبیر منزل باندې کور کې مشروي کشران وی مدرسه کې استادی طالبانی دا تدبیر منزل دا دویم قسم علم دے په حکمت عملی کې او بل علم دے د سیاست مدنی چې هغه د خار سره د ملک سره د وطن سره تعلق لري نو د تهذیب اخلاق د پار پنځه مسلې دي درې رستو ذکر کیږي دا دو دلته ذکر کیږي یو ذکر دے او بل چکم دے شکر دے دا د قبیلی د تهذیب الاخلاق ندی نو پدی کے بیان دا مسئلہ د دو مسلو دے د تهذیب الاخلاق چې ذکر دے او شکر دے ادیو د اقسام د حکمت عملی دے بل پدی کے تذکیر دے بے آلاء اللہ بل تحویل د قبلی حق دے دا په هوا د نفس نه دے لکدی متعنتین و معاندینو ای بدای دا د حضور خواهش ته دا میل د دین د آباو تا ذکر چې د بیت الله تبیا محکم و بیان د احاطی د علم او د الله تعالی لري د خدای د علم احاطه او دا د چې بیت الله ستاسو قبله ده سفرن و حذرن او بیان د فرایض د رسالت ته او ترغیب ده او چې کم دین او غا عمل تا په خیر باندې د دیرو کو خلاصہ تلقین الاستقامت علی القبلة وبیان المسألتین لتہذیب الاخلاق من الذکر والشکر الذي هو احد اقسام الحکمت العملیت والتذکیر بآلاء اللہ تعالی وان تحویل القبلة حق ليس بهوى النفس وبيان إحاطة علمه تعالى وأن بيت الله قبلتكم حذرا وسفرا وبيان فرائض رسالتي والترغيب إلى العمل بالخير دا د دې رکوع خلاصه ده ذکر صلی الله فرمایي ولکل وجهة هو موليها هر یو د پاره یو جهت ته چې دې مګرځون کې دې مخبل لره دې جهت تا یو مفعول محذوف دې هو موليها وجهه دې ګرځون کې دې جهت ته مخبل لره د يهود خپل جهت ته د نصارا خپل جهت ته د مسلمانانو خپل جهت ته فاستبقوا الخيرات تاسو سبقت کوئ چې کوم دې خیرات تا دې کې ترغیب شو هغه سبقت تا چې کوم دې نو په خیر کې فاستبقوا الخيرات تاسو سبقت کوئ چې کوم دې خیرات تا هغه د عجل بالصلاه قبل الفوت تاسو تعجیل کوئ په مانځ په خاطر فوت کې دونه او دارن عجلوا بل قبل الحدث تلوار کوئ په جنازه په خاطر به د سید میتنا دا ټول تعجیل د په خیر کې فاستبقوا الخيرات تاسو سبقت کوئ چې کوم دې نیکو تا اینما تکونو یاتی بکم الله جميعا دا د الله قدرت کاملہ قدرت باہرہ قدرت عامت اشارت تے کم لے کی تاسو ہے راتب کے اللہ پتا زمانی ایمان پٹھولو بانی طول بیو میدان تحاضری گئے ان اللہ لا کل شین قدیر ابھی اللہ پاک جوان قادر دے ومن حیث خرجتا دو کم نے چھتا اوزے
لسفرین د سفر د پارا فول وجهک شطر المسجد الحرام غرضو مخبل تر مسجد حرام تا معلوم چې حرام تاسو قبله دا کعبه تاسو قبله دا سفرن و حضرن د جمعتونو لپاره قبله مسجد حرام دی د مې حرام د پاره قبله چې کوم دی نو بیت الله دی وانه للحق بشکدا تولی دا حق دا من ربک جان تتا هذا میراجی شي الته تعبیر په تولیه او په تحویلی سره دی چت هوزو میراجی شي دلتا تعبیر په تولی او په تحویل سره دی ومن الله بغافل عما تعملون غافل داغنا تاسو عمل کوئ فیجازیکم ومن حيث خرجتا د کوم نه چې توت اوته فول بیا تاکید د پاره وي فول وجهک شطر المسجد الحرام مخبدون چې حرام ته ذکر دا تحویل قبلی ته ډیر ناشنا کاری دو تاکیدن الله بار بار دا ذکر کوي د تاکید د پاره وحيث ما کنتم چې کوم ځای کې تاسو یې په سفر کې په حضر کې فولو وجوهکم شطره وګد مخون خپل طرف چې کوم نه نو د مسجد حرام ته فعلنا ذالک دا کار ما صد پاره کو لئلا یکون للناس علیکم حجتن دې د پاره چې نشي خلق ولا پتا زبان حجت د اهل کتابینو نه د مشرکین نه اهل کتاب وویل دای ځکه مخ کو چې دې چې کوم دینو میل د دین د آبا وتا مشرکین وویل د خپل امر کې متحیر دي او متفکر دي متردد دي نو چې د دې خلق حجت پاتې نه الا الذين ظلموا منهم چې ظالمان دي بیا وای بیا مغه خپل تانی د اخلاصي گینه او خوبت بهانه بسیار چې خود بدی نو بانی ناکاری فلا تخشوهم علی د دین مېره دی پروا مساته وخشون او وخشونی ازمانو یریگا ولی اتم نعمتی یو خودی د پارا لئلا یکون لاس علیکم حجتن بل د دې د پار چې تام کم نعمت پل پتا سبانی په تحویل د قبله سرا ولعلکم تهتدون تاسو دا درې حکمت الله ذکر کو یو دا چې د خلق حجت پاتې نشي دویم دا چې تکمیل د نعمت شي دریم دا چې تاسو هدایت بیا مومئ دا سلور حکمتونه الله تعالی دا ذکر کړي کما ارسلنا فیکم رسولا دا متعلق دی او چې کم دینو پاغا اتم پوری لتم نعمتی او دا تام کم نعمت پل پتا زمانی اتمامن کا ارسالنا فیکم رسولا پشان دلی گرز منگ پتاسو کی دیو رسول منکم لتاسونا منکم مانا دادا کہ نبی کریم علیہ السلام بشرو بندو مور پلاریو لوگ پیراتلا تند پیراتلا بیماری پی باندې راتلا ضرورت د زندګۍ کې احتیاج کم دی داو دا بل مسله ده چې د حضور بندگی د عام بندگانو په شان نه و محمد نبی او چې بشر لا کل بشر کل یاقوت حجر لا کل حجر دې مشر دا ویل دي دې کې اوس غلو کلا او محمد بشر دې خدا بشر په شان نه دی لکه یاقوت کان دې کانیوال انکار څنګه نشي کوله خلا کل حجر نام کان په شان نه دی نبی کریم علیہ السلام دا غشاته نظر لګیدو ازمون نظر نه لګي حضور فرمایل انی لاراکم من خلفی تاسو د شاده غارم چې کم دی داوی نما او د حضور د فضلات او طهارت دا فقها ذکر کوي او عام فضلات داسې نه دي اوینه حضور یو وخت چاته ور کړیو ول دا سنبال کا هغه پیلونه کوي څکلا هغه نه په خوان باندې پوښو نه په نور تکلیف سوته ورسید نو دا چې کوم دی د پیغمبر علیہ السلام خو بشر وو او د حضور د بشریت جدا مقام دی او د عام بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ز بشر ما تاسو بشر یې لهما توحید کو تاسو وحی نشی کوله د پیغمبر خپل چې کوم دی خصوصیات دي د منکم ندا معلومه شو د دې وجنا کڅوګ نبی سام ته نور وای دا د بریت نشانی نه ده نور الله تعالی قران کی
پیغمبر علیہ السلام ته ویلي دي او قد جاء من الله نور وكتاب مبين تفسیر معنی لیکلي دي ونور الانوار والنبي المختار دا نور سوق دی نور انوار دی نبی مختار دی هغه ته نور الانوار ورته ویلي دي د نورونو نور څه ته وایي پخپلا ښکاری او بل په ښکاری پخپلا په هدایتو د نور د پار سبب د هدایتو دا معنا د نور دا او کدا معنا د نوري چې حضور بشر نو دا کېده بیا خود غلطه ده دا د قرآن نه خلاف ده د حدیث نه خلاف ده اجماع امت نه چې کوم دا خلاف ده ولې دین عراقي سے انا چا تپوس کړو یو څه ویزو پیغمبر سے پیغمبر ونم خاتم النبیین منم خاتم المرسلین بنم او افضل الانبیاء بنم خودی باندې نه پوهیږم چې بشر وکنو دې کې زما شک دی هغه ته وایي چې څنګه د ضرورتونو وا چې نبی اسلام پیغمبرو خاتم النبیین عربی او عجمینو او بشرو جن او ملک دانو دام د دین د ضرورتونو دا فمن کان غبیان کڅو غبی په دې مسله پویږي نه وجب علینا تعلیم باندې تعلیم واجب دي چې پوی کو جبای د حضور د بشریت دا دلایل دي وان اثر بعد ذالک کدینه پس اصرار کوي وې دا عقیده موږ د اسلام نشو ګڼل خو صفا حکم کړی دی حکم نا بکفره موږ د تبع مسلمان نشو ویلې ذکر دې متواتر عقیدینا د داغین چې کوم دې دا انکار کوي ذکر منکم راضی فیکم راضی د تاسو نه رسولا منکم نتاسنا بشرا مکیا عربیا هاشمیا مطلبیا دا د منکم معنا شو تارک الرسول منکم د تاسنا دا غو فرض منصبی شدید فرائض دا ذکر کوي یتلو علیکم آیاتنا للی پتا سبانی آیاتنا زمان دا غ تشریعی علم شو دا د علماء وظیفه شو سبقونه خیم ويزکیکم او تاسو تزکیه کوي دا د پیرانو طریقه شولا په خواج کوم د درسګاو خانقاه یو رستو کمزوری راغلا نو خانقاهونه جدا شو درسګاونه جدا شو خانقاهونو کې جدا تزکیه کیږي او په درسګاونو کې تعلیم کیږي نو خوشا مسجدو مدرسہ خانقاهی کہ دروے بودخیل قال محمد سخیا مدرسہ سخیا خانقاہ کہ پے کے قیل قال او د محمد صلی اللہ علیہ وسلم او سخیا غجومات دیکھم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پک زوتی گنو دا غ تزکیہ شوام ويعلمكم الكتاب تا تعلیم کئی د کتاب والحکمت د حکمت السنت والفقه والاحکام تفسیر دا حکمت دا کئی چې هغه سنت دے فقه دا احکام دی دا در تخیم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تا تعلیم در کی دا آغی چې تاسو با من عالمان نه وای بعض خلق د حدود علم کلی دا دلیل وای وعلمك ما لم تكن تعلم تعالی دالی هغه چې ته په عالم نه وي نو ما د الفاظ د عموم نه دی نو جمیع ما لم تعلم هغه تا ته کوم دي دا اخولو دا غي دلیل د علم کلی ګرځي من وای کدا دلیل علم کلی شي نو دلته خدا رالل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دا عبد پر علم کلی ثابت شو تا تعلیم درکړه هغه تاسو به عالمان دین امراض شدي هغه ضرورت د دین دا چې کوم د امراض دي کنه فذكروني اذكركم مشكروا لي ولا تكفرون دا دو مسئلے تعجب اخلاق دلتا ذکر کے فذكروني ما یاد کئے اذكركم زب تاسیات کم واشکروا لي ولا تكفرون ازمان مت شکریہ ادا کئے او ناشکری مخوائے ذکر اللہ مخ کے ذکر کو پدی ذکر سر پہ انسان کی جن پیداشی حدیث کے راغلی دی مثل الذي يذكر والذي لا يذكر كمثل الحي والميت دا چا مثال چې خدای یادی
دا چا مثال چې خدای نه یادي دا مثال د مړ د جمدی دی جمدی ذکر کیو مړ ذکر عادتا نشي کوله کراغلیا بخارق العادتی انو د دې وجنا دې سرا جن پیدا شي او د جن نفس بیا ضرورت د بقاوی پاکستان کې نو جوړ خلغو پاکستان زندہ باد چې جمدی شي چې کله جمدی شي اسی پاینده باد او دی پایږي چې شری نظام په کې راشي شری احکام په کې نافذ شي بیا به پاینده شي نو اول الله د ذکر فرمایو په دې امر فرمایو د جن د پارا دویم د بقا د پارا وشکروا لی ولا تکفرون نعمتون شکر مار پارا دا کین او ناشکری دا مکوای کنه فذکرونی تاسو ما یاد کئ دا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دام ذکر دے ذن خلق مفرد ذکر منوئی اللہ اللہ بنوائے بلکہ جدینو ای سر بس جملہ وائے اللہ خالق اللہ رازق تو حدیث کے راغلی دی حضور فرمائلی دی چا قیامت بعلا قائمی گی چا پمخ دمزک یو اللہ اللہ وین کے پاتے نہیں نو تش اللہ 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 چا داوے دام ذکر دے پاسباقو کی دا طریقت یو ذکر دا مفرد ذکر دا اللہ اللہ دام راغل دے دیو جنا دا چا خدای نمون یادے نو اغا خدای وی تم آیات کا دا بزوت آیات کم فذکرونی بالعمل ما یاد کے پا عمل سرا اذکرکم بالبدل زبم یاد کم پا بدل دا عمل سرا من ذکر دے روجہ ذکر دے زکات ذکر دے حج ذکر دے ټول دا اللہ ذکر دے نو آغا تاسو ما پا عبادت یاد کئے پا عمل مو یاد کئے زب مو یاد کما پا بدل دا عمل فذکرونی بالتوبہ ما یاد کئے پا توبی سرا اذکرکم برف الحوبہ زب مو یاد کم پا پورتکول دا گناہ سرا فذکرونی بالاخلاص ما یاد کئے پا اخلاص سرا اذکرکم بالخلاص زب میاد کم پا خلاصی سر دا عذاب دا آخرتنا فذکرونی بالتوبہ ما پا توبی یاد کے اذکرکم برفع الحوبہ زب میاد کم پا پورتکولو او چکم دے دا گناہ سرا گناہ بدر تمعاف کما فذکرونی اذکرکم ما یاد کے دا بتاسیات کم وشکروا لی ولا تکفرون زمان نعمتونو شکریہ دا کئے او زما د نعمتونو ناشکری دا مکوای کنا د سوره بقره نا د دیرو کو ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیانو بعضی مسائل تہذیب الاخلاق ما قبل کی بیان د بعضی مسلو د تہذیب الاخلاق اغا سو یو ذکرو ایو شکر وہا ہونا بیان تعلیم المسائل الباقیت لتہذیب الاخلاق دلتا بیان د مسالو باقیو دے تہذیب الاخلاق کان فی ما قبلو بیان بعض مسائل تہذیب الاخلاق وہا ہونا تعلیم المسائل الباقیت لتہذیب الاخلاق مخ کے بیانو دا دو مسلو دا تہذیب الاخلاق چی ذکر و شکرو دلتا تعلیم دے درو مسلو باقیو دا تہذیب الاخلاق دا دی ما قبل سر ربط او مناسبت دا دیرو کو خلاصہ بیان المسائل الثلاثه الباقیه لتہذیب الاخلاق بیان دے دا مسائل ثلاثو باقیو دا تہذیب الاخلاق من الصبر والدعاء وتعظیم شعائر اللہ دا دری مسئلے پاتے ہوئے یو صبر دے دا دیم تہذیب الاخلاق سر تعلق دے بلا دعا دا داغیم تہذیب الاخلاق سر تعلق دے بل تعظیم د شاعر الله دے دیم دغه سره چې د تهذیب الاخلاق سره تعلق دی واهمه الصلاه والدعاء
اهمیت د صلات او د دعا دی ولدلت استعانت معنی امر واستعینوا راغله دی فان الاستعانت طلب المعونه طلب د معونت ته ادا معنا د دعا دنو والوعید علی کتمان الحق او وعید په کتمان د حق باندې څوک حق پټي داغه د پاره وعید ذکر کیږي واستثناء التائبین او د تائبین استثناء دتنا داتی جدا کوي فانت من الذنب كما لا ذنب له تائب د ګنا نه داسې دی لکه چې ګناه ډوکړې نه و تذکر ما بعد الموت او تذکیر د په ما بعد الموت سره والوعید علی کتمان الحق او وعید د په کتمان د حق باندې والترغیب الى التوبه او ترغیب د توبې ته وبیان شان شهداء وبیان انواع الابتلاء بیان د شان د شهداء دی او بیان د انواع د ابتلاء دی دا د دې رکوع خلاصه ده بیان المسائل الثلاثه الباقیه لتهذیب الاخلاق من الصبر والدعاء وتعظیم شعائر الله تعالى واهمیت الصلاة والدعاء فإن الاستعانة طلب المعونة وهذا معنى الدعاء والوعيد على كتمان الحق واستثناء التائبين فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له والتذكير بما بعد الموت والوعيد على كتمان الحق والترغيب إلا التوبة ونشان الشهداء وبيان أنواع الابتلاء دا د دې رکوع خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے مومنانو طلب د امداد وکئ په امور د آخرت باندې په صبر سره او په صلات سره صبر کوئ او موږ کوئ موږ کې صبر خاصه ده صبر عام ده او موږ یو خاص صبر ده ان الله مع الصابرین بیشک الله پاک د صابرینو سره دی د صبر کوونکو سره دی نصرن و عونن د امداد په جهاد باندې ولا تقول ما يقتل في سبيل الله مخکې صبر ذکر شو بعد انو صبر د په جهاد کې صبر د په زخمی کېدو صبر د په قتلېدو صبر د په شهید کېدو دې په الله د ذکر کوي د جهاد مسله او د شهدا ذکر فرمایي ولا تقول مغفر الله اموات مونږه چاته چې قتل شي بلار د خدای کې د اعلان کلمت الله لپاره اموات مړو تقولوا مقوله جمله اموات مفرد ده دا خبر د محذوف ده لا تمغفر في سبيل الله هم اموات چې دي اموات دي بل احیاء بیا دلته مبتدا محذوف را بل هم احیاء دا جمع دي څنګه جون دي خو تاسو باید جون نه پويږئ هغه برزخی جون دي هغه د قبر جون دی اچ کوم دینو د دنیا جون نه دی ولکن لا تشعرون خو تاسو په دې باندې پوهیږئ نه د دې په جون باندې ته کابل قسم جون دی کنه بیا دغه جونونو کې فرق دی د پیغمبرانو یو قسم جون دی د شهیدانو بل قسم جون دی د صالحینو بل شان جون دی د جونونو کې بیا څه فرق دی د دې روح د بدن سره تعلق کې د اندامونو سره فرق شته کې نشته شته کنه په شونډه چونډه لګوان ډیره بخوږي په پونډه چونډه لګوانو پروا هم په باندې نشته په بل ځای چونډه لګواږي چې بل لګ درځي بل ځای کې ډیر درځي څنګه د روح د بدن سره په جون کې مختلف تعلقات د اندامونو سره چې تلګ او ته ډیر دقه سے په برزخ په زمانه کې هم د روح او د بدن میل کې تعلقات دي او جن تعلق مزيات دي مثال سم په قبر کې دم نه د قبر کې مسکو مس خو دم دی جو غواړي نہ ابراہیم صاحب په قبر تیرې د په قبر کې موږ خو جام دی چې کوم دی دا غواړي دارنګ چې کوم دی د تلاوت د ځمکې نه د سورې ملک هغه صحیح حدیث کې راغلی دی اورېدل شوی دی دا نور ډیر واقعات خوارق د عادات راغلي دي ثابت بنانی سے د چې کوم دی قران سره ډیر محبت او نفل به ډیر کول ول دی خدای کې قبر چاته ما اجازه تړکې د تلاوت ما ته خو راکې د قبر تیرې د باقاعده تلاوت چې کوم دی دا به اورید تلاوت به اورید نو دغه څنګه چې په جون کې درو تعلقات مختلف دي دا چې په قبر کې هم دغه حالت دی علامه قاری لیکلی دي چې د روح او د بدن میز کې 15 قسمه تعلقات یو هغه دی
چې انسان د مور په نفسي شاپ کې واچول شي دلته درو د بدن تعلق دی دویمه غلی چې دا ورکوټه پیدا شي دی ویخوي بیا کچونډې په لګي خوږيږي جاړي دام درو تعلق د بدن تعلق دی بلای چې سړی ودی چې ودی سا اخلي ډډې په ډډې اوړي کله خوب کې خبرېم کوي کله خوب کې تلاوت کوي دام درو د بدن تعلق دی او سلورم تعلق د ځوان عالم برزخ کې دی التم درو د بدن تعلق دی په ثواب پويږي په عقاب پويږي دا چې کوم دینو هغه یو قسم تعلق دی او پنځم تعلق د ټولو نه قوي او په آخرت کې دی آخرت کې نظر تیز دی قوت سامعه تیز ده جنت څومره بره دی ګوره دوزخ څومره کته دی جنت دوزخیانو خبره دوزخیانو جنتیانو خبره اوري جنتیان باید आवाजونه کې نا اصحاب الجنه اصحاب النار نا اصحاب النار اصحاب الجنه بدې ته وي ابل مرته وي چې نکان لري قرین زه چوغو نو ما مرګرو فراو فی سوال جهنم د جنت نه د جهنم په منځ کې ویني ځکه فقسم نکاح په بصر کول یو محدود ستانه بم په دې لر کو ستانه نظر باندې ډیر تیزی ا د للی د سجونه دا به ویني دا دوربین کې څه چلی چې د کلمار باندې سړی ویني د نظر په شاو کې تیزی راشي پس هغه ته ورسي بیان الله فرمایي بل احیاء بل هم احیاء بلکې دي جمع دي ولکن لا تشعرون تاسو به دې پويږئ نه تاسو به دې جون باندې نه پويږئ اوس الله تعالی د ابتلا ذکر کوي مخکې ابتلا د جهاد ذکر شو د صلات ذکر شو د صبر ذکر شو دا نور ابتلا الله تعالی عام ذکر کوي ولنبلونکم بشیء من الخوف خاما تاسو معاملې د آزمایش کوما یو شي سره د یرینا والجوع ادلوګنا ونقص من الاموال پکې د مالونو نه والانفس د نفسونو نه والثمرات او د میوونو عام مفسرین هم دقه وای یره د دشمن دا لوګه د سره ډوډۍ ته محتاج شي ګډه ټپي کمې د مالدار کې ما دیر یره د دشمن دا او مراد د لوګینا اچ کوم دینو روزه ده ذکر روزه کوم چې دا لوګه ده الصوم نصف الصبر صوم چې کوم دې دانیم صبر ده والصبر نصف الايمان صبر نیم ایمان ده نو صوم د کوم مقام شو د دې کوم ایسه شو ربع الايمان نصف النصف ربع د نیم نیمه ربع کیږي کنه د سلور نیمه دو ده د دو نیمه یو ده دیو د سلور سره نسبت ده دا دغه ربع ده نو دا روزه چې کوم ده دا یو قسم چې کوم ده دا صبر ده او دې کې روزه کې لوګا راځي تند راځي کمې د مالونو زکات ده زکات کې بس حصہ ورکای هغه سره مال کې کمې راځي ظاهر کې کمې د نفسونو دا جهاد ده جهاد کې نفسونه کم شي شهیدان په کې وشي کمې د میوه اغستل د اولاد دي اولاد چې د دې مثال د میوه ده حدیث کې راغلي دي چې کله الله دې بندا هغه ولد قبض کی او وفات کی ملائکونه تپوس کوي اقبضتم ولد عبدی تا زما د بندا ولد قبض کو او شب قبض کو اقبضتم ثمرة فؤاده زما د بندا د زړه میوه مقبض کړه الله قبض مو کړه فماذا قال دسویل استرجع انا لله وانا الیه راجعون ویل الله تبارک تو ابن له بیتن فی الجنه جن کو محل جوړ کړي وسموه بیت الحمد دل نوم د بیت الحمد کې ده دا حدیث کې دی اولاد ته میوه ویل شو نو ثمرات لپاره مصداق هغه چې کوم دی دا اولاد شنو په دې ټول باندې ابتلا راځي د ير ابتلا راځي د لوګ ابتلا راځي د کمی د مال ابتلا راځي د نفس ابتلا راځي د میوه د کمی ابتلا راځي او د دین په دوه قسمه خلقین چې کله دا کمی راشي د دې ير راشي لوګ راشي مال کم شي نفسونه کم شي میوه کم شي دا ټول د جنس د مصیبت نه دي چې مصیبت راغې په مصیبت ځنې خلق صبر کوي او ځنې شکوه کوي الله د صابرینو انجام ذکر کوي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه خوش خبری ورکاغه صبر کوونکو ته کله دې ته مصیبت ورسیږي سوې دی قالوا انا لله وانا الیه راجعون دی وای من الله لریو من الله تراجی کې دن کیو فی الحقیقت مالکی هر شی خدا چند روزی امانت نس دماس ہر شے د خدای امانت تے کمال دے اولاد دے کزان دے کسدی سور دے من سره امانت تے حقیقت کے د ټولو مالک اللہ تعالی دے ومل مال والاهلون الا ودائع
ولا بد یوما ان ترد الودائع. مال او اولاد امانت ته، امانت به وخت مالک تا دا چې کوم دی واپس کیږي. یو نیک سړی زوی مړو دی خپو کور کې بنا دو چا سره خبرې نه کولی. یو بل نیک سړی راغی چوتوی دغه سي چل دی ولزو سره ملاقات کوم ډیر ضروری دی او د مسلې تاسو هم کوم ورلاله سنمي شو سره وکړ ول یو تاسو مسلې لراغله ما یو مسله تاسو کوم ول څه مسله ده ما سره چا امانت یې امانت ته پاره مقرر کو چې کال پس بدر ادم دا باندې راکې اوس هغه امانت والا راغله یمانه غواړي ورې کم کوي نه کم زماړه خو نه کیږي پردې امانت ته ورې کګن ولې نه کی لاخه امانت نه مخلاصي ول اولاد هم امانت ته ولې دومره خپای چې چا سره خبرې نه کوي اينه د عبرت واغسته. نو دا ټول چې کوم دي امانات دي دینه پس دې مصیبت باندې صبر وکي. خو هغه صبر کوم دا چې مصیبت دا تنکیر د پاره د تامین مصیبت ما لګ مصیبتي کډیر مصیبتي ازغه مات شو لوخه مات شو دیوه مړ شو هته شي دیوه مړ شو هغه ول ان حدود فإنا الیه راجعون. دغه نه خو مصیبت ویلې ده دا دومره مصیبت خو نه ده. حضور فرمایل کم شي چې مؤمن ته غم ورکي تکلیف ورکي دا مصیبت ته کلګ مصیبتي کډيري ان الیه راجعون. دا وایا اوس خلق چې دا ووري د چا دمن قالوا ان الله وانا الیه قالوا ورسره وي قالوا به سره نه وای دا جز د حکایت نه دی دا جز د محکی نه دی ته بصیر دا وای چې ان الله وانا الیه راجعون. او چې پخپل بجلی مړه کې ا پخپل دیوم بیا ان الله وانا الیه راجعون دا مسره اوس ما ته نه معلومه پوښلی تا پخپل مړه کړلا د بل غانی مصیبت ور باندې را تا پخپل مړه کړلا بیا ته ان الله وانا الیه راجعون دا بیا ستا مسله ده پوښ مطلب باندې خاجی. اوس الله د دې انجام ذکر کړي اولئک علیہم صلوات من ربهم دا کسان په دې باندې صلوات دي د رب د جانبنا ورحمت او رحمت دي. صلوات معنا خو ابن عباس سے مغفرت سره کوي مغفرت من ربهم ونعمت رحمت تعبیر په نعمت سره کوي. عام مفسرین وای مراد صلواتنا خاص رحمتونه دي او مراد رحمت عام رحمت دي په دې خاص رحمتونه هم دي عام رحمتونه هم دي. اولئکم المهتدون دا کسان هدایت مندون کړي. عمر سے ابتدایات اورید و نعم العدلان و نعمت العلاوه ډیر خاندي دي ډیر خسر باری ده انډي دا دودي زمیدار چې بار تړیو طرف تاندې بل طرف د دوړ برابرۍ کدونه سپکینو بیا بار نټینګي بیا پروجي اوړي راوړي نو دادو خو انډي شو صلوات مرمه ورحمه او دا چې کولای المهتدون د علاوه شو د غسر باری شو. ان صومرد من شاعر الله دا بل مسله ذکر کوي د تعذيب الاخلاق هغه سره چې تعظیم د شاعر الله نه د خدای شاعر چې کوم دی دای به تعظیم کوي په شاعر د الله کې بیت الله شریف دی دای به تعظیم کوي دکانې ورته نتو کې او قبله ته چې کوم دی خپي غوځي نه قبله ته او د صلوات وخت نه کینی. حضور فرمایلی دي چې تاسو آیت تراشه لا تسبقوا ولا تسبدوها لكن شرق او غربو مقبله ته مخوي مقبله ته شاکوي مسجد ته مغرب ته مکه دا خطاب اهل مدینه او ته مدینه جانبی چې کوم دی نو شمال کې دا د مکینا نو کوم مشرق ته مخي نو مخ نه را دي کوم مغرب ته مخي نه مخ نه اشاره دي موږ د پار حکم دی چې موږ ته جنوب ته مخ یا شمال ته کوم مشرق ته مخ نو زموږ ته اشاره دي کوم مغرب ته مخ زموږ ته مخ را دي دا چې کوم دی دا واجب التعظیم دا دکانې ورته نتو کې پیبو تنوګ دی کنه آیا تن چې کم دی وي دکانې قبلې ته توکړي ویل حضور وی چې د ستاسو امامتي نه کوي انه اذ الله ورسوله الله ته ضرر رسو امامت امام استاد رسوشه امامت مکوا مونږ ته حضور ویلی دي حضور ته لاړ او تا اذا اوس دکانې تو کول باندې حضور دی امامت دا معذوله کوي دا نور ګستاخی چې کی دا نور بیا د بای چې کی داغه به کم مقامی کوي اخو اشد چې کم دینو بالمعذوریت زیات مناسب د معذوریت ته چې ور پس امامت نه کی خاجی. بیشک صفا او مروه صفا یو غر دی مروه بل غر دی هغه طرف ته صفا ده دې طرف ته چې د مروه ده په خوا د جاهلیت بوخ کې په صفا باندې چې کوم دینو
یو بوت پروتو هغه د جنس د رجل نو اصاف هغه ته اصاف وي او په مروا یو بوتو هغه د زنانه شکلو هغه ته نائله وي دی با لاس پاغي کې خود مسبق بیا بدل تدابه مسکو بیا چې د اسلام زمانہ رااله خلق دا باغ غنو یره دا خو جاهلی رسمو الله دې متعال حکم نازل کړ اوس خواغه بوتان په دې باندې نشته لري صفا او مروه د الله د شاعرونو دي نو د دې تعظیم بکئی تعظیم د شاعر الله دارنګ له بیت الله شریف دارنګ له صفا مروه دارنګ کتاب الله دوم شاعر الله کې دي د قران به عزت کوي قران به کوم دی غورځاینا قران به او د سم مسکینا ای بخپل آدابی دارنګ لا انبیاء الله دوم شاعر الله کې داخل دي هغه واجب التعظیم دي لا نه داغي قائم مقام اولیاء الله دوم واجب التعظیم دي دایبم تعظیم چې کوم دی دا کوي دارنګ علماء دي دایبم تعظیم کوي الا اولیاء الله فلیس الله ولی وی علماء د خدای دوستان دي خدای بیا دوست دي نه ولنا په خلق به دوستان کی دیو جنوي لحوم العلماء سموم د علماء غوخي د مثال د ظاهر دي من شمها يمرض ومن اكلها يموت ولا بعد حين کچا بوین کلی نو مریض بشي اکه چا خړلې نو مړ بشي اگر قسم دا پسی ادا خبره مجربه ده چې چا دا چل کړي دي په باندې مر راغله دي یا زر یا پس المجرب لا يجرب ثانيا چوزل تجربه شي نو بیا غ نه تجربه کوي آزمودار آزمودنه مې کند فارسیبان وای چې او آدمي بیا په پزمخ نه کوي تجربه خلم یوزل کوي کنه بار بار خو نه کوي فمن حج البيت چې څوک حج کی د بیت الله شریف اوه تمرا یا عمره کوي عمره کې کوم دا میقات نے احرام ته خدای د عمرې لرم ما ته احسان کې معنی قبول کی التلرشی طواف د بیت الله شریفو کی او چکرا او بیا راشي چې صفا مروه سعی کی وزرا بس دې سره عمره فال تام شو پورا چولا دالک سات کی کیږي او بس سر اخرى بیا ځان حلال کینو هر چې حج دې داغه افعال بیا ډیر دي نشتره باغ په دی باندې اي توفه ما ځنې خلق دینه دلیل ګرځي هته شینا تاسو شو چالو فلا جناح علی توفه ما باق نه چنو کوي کنه کوي ول نه داس نه دا الله حضور فرمایلی ان كتب علیکم السعی خدای په مقرر کړی دا تاسو سعی کوئ ما بین صفا مروه کې سعی لازمی دا واجب دا په تر سره طواف کوم دی دا دم لازمیږي او دلته جواب په اتباع د عقیدی سره دا جاهلی رسم اوس بغنی منی الله باق نشته من تطوع خیرا کڅو تو د خیر کی زیاتی نفلونه کوي او ذاتی توافونه کوي فإن الله شاکر علیم الله شاکر دی او علیم دی او جازیهم دی له جزاء ورکړي اوس الله تعالی انکار کوي په کتمان د حق باندې ان یکتمون وان الله من الله من الكتاب من البينات هغه چې خان چې پټي هغه مان کې د بیناتونه د دلایل واضحونه والهدى او دارنګ چې کوم د هدایت نه من بعد ما بينا الله پس د من جناه للناس چې ما خلق ته بیان کړی دي دغه بینات او د هدایت فل کتاب په کتاب کې او دین بیا انکار کوي او پټي اولئک لعنهم الله ولعنهم اللاعنون دا کله لعنت په دی باندې الله وایي د خدای د لعنت مستحق شو الله ان په دی باندې لعن وایون کی نور خلقهم په دی باندې لعنت وایي په کاتمین د حق باندې الله د تایبین استثناء کوي الا الذين تابوا آکسان چې توبه وباسي واصلوا اصلاح خپل عمل کی بیا کتمان د حق نه کوي وبینوا بیانو کی بدای د کتمان باندې فاولئک اتوب علیهم دا کسان د جو کوم بدی باندې په قبول د توبې سره ونه التواب الرحیم او د ډیر قبولون کې توبې ما او ډیر رحم کوون کې ما دا خو هغه وعده شولا د ثواب او وعید د عذاب دکې ان الذين كفروا اده کفر کوي اصرار کوي په کفر باندې او ماتو امرشي وهم کفار حالک دي کافرانی اولئک علیهم لعنت الله دا کسان چې دي په دوی باندې لعنت د الله تعالی دی والملائکه د ملائکو دی والناس اجمعین د ټول خلق سمانا
د ټول تر دی مستحق د پاره د لعنت دی خالدین فی همیشه به په دې اور کې چې امد علی باللعنت ته لا يخفون من العذاب نبشش پکول دین عذاب ولا هم ينذرون نو مهلت ورکول شي د پاره د معذرت او د پاره د عذر پیش کولو بیا دې ته موقع نشته و الہکم الہ و اخر کلام مضمون توحید ذکر کړي قرآن نبی سلام ته ویلي صف لنا ربک مونږ ته د رب صفات بیان کړه انت صف لنا ربک مونږ ته د رب نسب بیان کا التقوا لحد سو اخلاص نازل شو دلته دا نازل شو الہ و الہکم الہ واحد استاسو الہ استاسو معبود یو معبود ده بس ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن خدای ذات پشان بل ذات واجب الوجود نشته لري صفات مخصوصه نور صفات دا چا نشته لري او په عبادت کې د خدای شریک نشته لري په امر کې په حکم کې شریک نشته لري لا اله الا هو نشته الله تعالی لایق مگر الله تعالی لري الرحمن الرحیم چې رحمان دی او رحیم رزق رحمان دی او رحیم دی رحم کون کې دی دا شلم رکو شروع کیږي د سورہ بقرہ نا د دې رکو ما قبل سره مناسبت ظاهر دی کان فی ما قبلو بیان التوحید وها هنا بیان دلائل التوحید مخک بیان د توحید او دلته بیان د دلائل التوحید شو الته دعوه شو او دلته دلائل شو وفي كل له آیه تدل على انه واحد ہر چیز کی علامه را د الله ر قدرت په دې دلالت کوي چې خدای واحد لا شریک دی د سره شریک نشته د دې رکو خلاصہ بیان مسئلہ تدبیر المنزل بیان د مسئلې د تدبیر منزل دی الذي هو من ثاني اقسام الحکمت العملیه چې دویمه مسئله د حکمت عملی ده اسده من کسب الرزق کسب د رزق دا تدبیر منزل سره تعلق لري کور کې به او مشری یا به زمینداری کوي یا به دکانداری کوي یا به کوم نه ملازمت کوي ټول عیال د په ذمہ باندې هغه د پاره د خوراک کار د جامع د دوايي تنظیم دی کوي دا تعلق لري د تدبیر منزل سره اسده چې کسب د رزق و بیان بعض دلائل التوحید د توحید بعض دلائل بیانی ورتا و تذکیر بما بعد الموت او تذکیر دے بما بعد الموت وبین برات المتبوعین من التابعین وبالعکس بیان د برات د متبوعین تابعین نه دے تابعین د متبوعین نه دے پر د قیامت و تذکیر بعلاء الله او تذکیر د خدای په انعامات باندې والانکار علی شرک المشرکین او انکار د په شرک د مشرکانو باندې د دې رکو خلاصہ بیان مسئلہ تدبیر المنزل الذي هو من ثاني اقسام الحکمت العملیه اصل مسئلہ من کسب الرزق چې کسب د رزق دی و بیان بعد دلائل التوحید او بیان د بعد دلائل التوحید دی و تذکر ما بعد الموت او پندر کو ما بعد الموت سره و بیان برات المتبوعین من التابعین وبالعکس بیان د برات د متبوعین دی د تابعین نه او دارنگ العکس والتذکر بعلاء الله او پن په علاوه د الله سره په انعامات د الله سره والانکار شرک المشرکین انکار د په شرک د مشرکین باندې ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار بیشک په پیدا کولو د اسمانونو کې نظر ما تلبو آیت دی مونږ تعالی موخه د الله د قدرت د الله د وحدانیت دا جو آیات نازل شو بیشکا په اسمانو د ځمکو کې او اختلاف د شپو د ورځې کې ورځې شپه راځي شپه د ورځ راځي کله ورځ لنډیږي کله اوږدیږي کله شپه لنډیږي کله اوږدیږي والفلک التي تجري في البحر هغه کشته چې جاری کیږي په دریاب کې بمنفع الناس هغه نفور کوي تجارتونه مالونه پکې راوړي سفاری پکې کوي حج پکې ځي ما انزل الله من السماء ماء اچھا کہ اللہ دا اسمان دوبونا په شکل د باران فاحب الارض بعد موتها جمدے کہ اللہ پدی ابو سرا
زمکه پس ته ورنمږه چې یو بس د زمکې دی وچوالی د زمکې دی وبث فیها من کل دابة او خارقی بده کې د هر قسم دوابونه په دې زمکه کې وتصریف الریاح او پاړل بادونو کې جنوبا و شمالا شرقا و غربا ځنې باد شرقي وي ځنې غربي وي ځنې شمالي وي ځنې جنوبي وي رخاء و شدیدا ځنې نرم بادي ځنې سخت بادي حارتا و واردتا ځنې ګرم بادي ځنې یخ بادي دا ټول اختلافات کې را دي دا طبعیات نه دي که طبیعه خو یا به ټول عمر ګرم یا به ټول عمر یخ یا به ټول عمر شمال یا به ټول عمر جنوبي د اختلاف کې را دي په دې کې دا د دې دلیل دی دې د پاره مصرف دې د پاره مغیر دې د پاره مبدل دا چې کوم دی شته دی دام د الله د وحدانیت او د الله د وجود دا چې کوم دی دلیل شنو والسحاب المسخر بین السماء هغه ورته مسخر ده په مابین اسمان او دمزکی کې نظمکی سره علاقه شته نه اسمان سره شته په دامن کې ځوړند ده لولې ګټان دي د ورې او جال کې سړې دي خو ته پته لګي جادو چت شو چې کته ګوري لاندې بورې د تخکاری نظم کمان دي لګېدلې ده ان اسمان سره سره علاقه چې کوم نه داشته لآیات لقوم یعقلون خامخال امیر د قدرت د الله تعالی د وحدانیت د الله تعالی د وجود د الله تعالی او قوم د پار چې پویږي ګوره یعقلون ویل دینه معلومه شو توحید مسله چې کوم دا د الله د وجود مسله د عقلی دا په عقل معلومیږي ځان تو ګورا جهان تو ګورا اسمان تو ګورا مکی تو ګورا کائنات تو ګورا وفي كل الآيات تدل انه واحد هر چیز کې علامه را قدرت په دې دلالت کوي چې خدای واحد لا شریک دی ذکر دلته الله لقوم يعقلون یادی ذکر کوي ومن الناس دارت کی په شرک د مشرکین باندې ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوق دي ومن الناس ناس يتمنون الله اندادن نسی ما سو الله نه انداد جو د ند مثل مناوی تو مثل مقابل تو اتمن تجعلون الی ندا وما تمن لذي حسب ندیدو تاسو تیم د معنی دو سیال ګرځوي تیم د مامی حسب د پار ندیدو سیال نه دي زما بس سیال شي یحبونهم دې سره محبت ساتي که حب الله پشان د محبت د الله سره بلکې بوت سره محبت د الله د محبت د زیات د دې پني والذین آمنوا مؤمنان اشد حبا لله محبت د الله سره الله نه یو صورت کې دین ګرځي او په دې سخت راشي دا الله منزل الدين التبوتان مې نه بلی بیا الله بلی کنه بلی الله اخلاص کون کی د پاره د دین کنه ولو الذين ظلموا او شد دي کویا کسان چې هغه کوم دین ظلم کړي دي او اجرون العذاب چې کله دي عذاب ویني ان القوت الله جميعا چې قل طول ان شي عذاب خدای سه عذاب ولدي لرأيت امرا عظيما فزيعا یو ناشنا امر بتویني یو فزیع امر بویني کنه یا لمتخذوا من دون اندادن کدا دی لیدلې دی به انداد نونی ولی ما سوا د الله نه ان الله شدید العذاب بشک الله سخت عذاب ولدي قدمت معين التابعين بالبراءت ذکر کی اذ تبر الذين تم الذي تبعوا هغه واقعات کا چکلا بیزاری ښکار کی هغه کسان چې متبوعین دي دا کسان چې تابعین دي ورأوا العذاب ادي عذاب ویني د ټول لوی متبوع مدل اعظم لوی هغه ابلیس ته هغه په یو د اور په منبر باندې بيدی تا وګ تقریر ورته کوي جمع بوته جلسه بوته جوړي خلک بوته اشناو سجلو کا کنه لیډر نه خوشړې تپوس بیا کوي کنه چې سختی پیراجي وې تعالی موږ درکړې دي او تاسو روانو ما اوس مال سکارو کا کنه ضمانت را لو کا بلکار را لو کا د تبم ټول لا جمع شي اور تبوي تسجل سو کا کنه موږ سجلو کو اب اور توای ما کان علیکم من سلطانین زما پتا سو غلبه نه وا مجبور کړی مې نه وای الا ان دعوتکم ما دعوت درک فاستجبتم لی تا زما دعوت قبول کو بس له پروای فلا تلومونی مال ملامت امرا کوي منفذکم نبرا کوټ کنه ما خو ته تداسي نو ویل چې خامخه مال راکا
ما پس بندرات دی زما تبیر من کولا او بیا چې کوم دی دا ورتوي مال ملامت مرا کوي ولوم انفسکم ځان ملامت کوي ولی ما په سره روانه ما نه بمصرخکم استاذ فرادر مان تم مصرخیا او تاسو ما فرادر نه انی کما شکتمون جو کفر کوم پای تاسو مال شک دردو دا او تقریب ورته دوم روکی نو مطبوع تابعین بیزار او تابع د مطبوع بیزار دی بومي چې خدایا چې بیا خو دنیا ته لاړلې چې بیا موږ د لوټ ورکړلې دا چې کله هغه مشر شي او د ورشي او ضرب شي زه خپل مرګرو کامیاب کړم زه جماعت کامیاب تعلیم کامیاب او کا چې بیا هغه وخت رااله چې بیا راته پدمه کناسي ادمه کراته غره چې بیا هغه وخت در باندې راځي دلته ممبر د بیډي هغه پسې چې ډېر معتبر خلک راغلي ما ته خپل قصه کوله یمون شړشم ساند سره غارمو چې په سرو غربو راته ناستو او بیا مونږ لراله د جوارو ډوډۍ وا او شوملې وی او ګوړه وا همغه ته وی چې خان صاحب او نواب صاحب مونږ له خدا ګوړه او شوملې او د جوارو ډوډۍ راغلي دا د شوملو ګوټه د جوارو ټوټه او دا ګوړه ده یاره وی شوملې جوار خو نو خو استاد د طبيعت لپاره به چکه ګوړه خو چکه چکه ګوړه مخه شده پاره جھوٹ راکې وای دی چې کاش بیا خو دنیا ته واپس لاړې چې مونږ بیا تعالی راي درکړې تا پسې شولې دی مې چې کاش دوباره خو بیا وخراله چې بیا مونږ تاسو لړای چې کوم دې دا درکړې دا دومره اوږد تقریر ورته کوي دا د مطلوب براءت ته د تابعینا تابعین بسوي ربنا انا طعنا سادتنا كبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا دفعنا عذاب ولعنا كبيرا اے ربا مونږ د خپل کبراو مونږ د خپل مشران تابعداري کړو مې سیلار نه غلط کو گمراهي کړو خدای دی باندې سخت عذاب راولي او لوی لعنت پراولي هغه بدینه بیزار دی داغینه بیزار چې سخت راځي بیا ځان خپل ځان بیا دی بل تپوس نه کوي چې سہالت ته کوي او دغه چې کوم دی باد الجیرانی مصداق سو ګرځي صاحب هدایه او کنز الدقائق دا د دې مصداق دی وہ قیامت کی روز اللہ پوچھے گا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا تھا پیغمبر کو بھیجا تھا تم کو کس نے کہا کہ صاحب ہدایہ اور کنز دقائق کی دامن کو پکڑو تو کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا البتہ عوام ضرور یہ کہیں گے ربنا انا طعنا سادتنا کبرانا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم دفعا عذابا عملا کبیرا اگر دام استاق اوس به پته لګېدلې ګیدړ عمره دی بازي ته چې څو نور ختلی نه دی ګیدړ ټوله شپه روړي وایي چې نور وي په غار کې ورننوځي بیا کش خرپې نه وي بس که چا بار وي ګیدړ دی هغه منډه وي غریب غار ته په مخه رواني بیا وقال الذين اتبعوا ويا کسان چې تابعدار د تابعین براءت ادم متبوین براءتو در تابعین براءت ته وای با کسان چې هغه تابعدار وي دا قال ماضی دا په معنا د مضارع سره ده وای با کسان چې تابعین دي لو ان لنا کراتن کاش لو د پاره تمنی دي کاش مول دراوي چې کم دینو دا واپسی او دنیا ته دوباره فنتبرم دا جواب د تمنی دي ځکه منصوب راغی ان پکی مقدر دے منگ با بیزاری کارکو منہم لدینا کما تورو مننا لکدی بیزاری کار نکلا زمونگنا کدا کریم اللہ عمالم حسرات علیہم دارندا خی اللہ تعالی دی تا عمال لدی افسوسو رب دی بانی اخپل عمل بورتا افسوس چکاش دا ماولد دا عمل کو دا میں نوے کڑے مام خارجین من النار دی بنی وطن کی دا اورنا خلود بے بلا خروجا ہمیشہ بدی چکم دے پہ جہنم کی کرو دوشتم رکو شروع کی گی د سورہ بقرہ نا د دی رکو مخ کی سرا دا ربط مناسبت تے
چمخ کې بیانو د مسلې د تدبیر منزل دلته هم تدبیر منزل مسله بیانې ناغم تدبیر منزل سر تعلقو د دې تدبیر منزل سر تعلق دی د دې رکو خلاصہ بیان مصر تدبیر المنزل من اصول صرف المال بعد کسب المال مخکې کسب د مالو او صرف د مال دی مال به څنګه لګای په سکی به لګای په جایزو کې به لګای په ناجایزو کې به لګای جواری به پکای سودخوری به پکای نور منکرات به پکای که په صحیح طریقه باندې به لګای نو دا صرف د مال چې دی بعد کسب المال دام د تدبیر منزل یو مسئله ده فإنه لا خیر فی الصرف فصرف کې خیر نشته چې بے ځای مال لګای ولا صرف فی الخير او په خیر کې صرف نشته بل و بیان التقلید الباطل بیان التقلید باطل دی فإن التقلید نوعان تقلید دو قسمه دی حق او باطل یو تقلید حق دی یو تقلید باطل دی ممنوع و مشروع یو تقلید ممنوع دی بل تقلید مشروع دی د دې بیان د پدې کې والوعید علی کتمان الحق وعید دې په پټولو د حق باندې حق باندې پټه د دین اغا رکو سره به معلوم چې التم تدبیر منزل مسله و د کسب او د تدبیر مسله دا چې اصول سر د مال دی او پدې کې تذکیر دی به ما بعد الموت کنا د دې رکو خلاصہ بیان المسألة لتدبیر المنزلی من اصول صرف المالی بعد کسب المالی فإنه لا خیر فی الصرف ولا صرف فی الخیر وبيان التقليد الباطل فإن التقليد نوعان باطل وحق وممنوع ومشروع فإن ترك التقليد الحق قنطرة اللادينية كما جرب ذلك فإن المجرب لا يجرب ثانيا والوعيد على كتمان الحق او بالوعيد ده بكتمان حق ماني والتذكير ما بعد الموت او پنور کولی پس مرنا یا ایها الناس اے خلقو داغه چا کې نادر چغی تحریم د ثواب کو د بوت پونم به پرې خود اوخه دته بهیروي صاحب به ته اوخ به هغه ته حام وي وسیله به وي دا مختلف نمونه د دې دا د بوت پونم باندې بدی پرې خودل دای متعلق الله فرمایي یا ایها الناس اے خلقو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خورید بازی داغین طاقت مکہ کی حلال طیب طیبہ چا نفس خگنی ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابدر تار قدمون شیطان پس کی پا خوراک دا حرامو کے پا خوراک دا نارواو کے انہو لکم عدو مبین بے شک دا شیطان دا دشمن دے بین العداوت دا سرگن دشمن دے ستاتو دشمن سے تو خیر کار نہ کی کہ گورا در کی پکی گورا دن نہ بپکی ظاہری انما یرکم لسوء الفحشاء نہ امر کی تا شیطان پا بدے سرا اور پا بہائے سرا اگر دے دبتونم چڑھاویو کہ وان تقول اللہ ما لا تعلمون تازو اللہ بانی طرف پہ عالمان نہیں ہے بیل خبر در تکیم وَإِذَا قُمْتُمْ أَنزَلَ اللَّهُ دا بیان تقلید باطل دیں کل دی تاوے لشیم تابداریو کہ دا کتاب چا اللہ نازل کر دیں قالو دی اور توائی بل نتبع مال فین علیہ آباءنا متابداری کو دا چم لرن مندلی یا نکون مندلی دی دا تقلید باطل دیں اللہ فرمائی اولو کان لآباهم لا او نه هدایت مندو دا غیر مقلد دا پا دی مقلدین چسپان کی تو دا مسئلہ کدا منگ دا امام سے مذہب راغلے دے زنگ دا مشران دا طریقہ راغلے دا دا دل تخوالی لا یقلون ولا احتدون دے دا اما لا احتدون کی دا کہ احتدون کیوں لا یقلون کیوں کہ یقلون کیوں ای پا ہدایتو ای اقل مندانو دا علم خواندانو تاسو داغی اگیتو نا چی داغی دا قدمون خورو تم نرسی
آئے خواہ کہ حشرات الارض کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں، دا منگکانو، دا چرمخکو، دا کربوڑو، دا دی پا حرمت بانے اس دلیل نشتا ہے۔ عدلتا غامین او کارویو پنزلس کالماتی زغیر مقلدو، پنزلس کالا پس روڑی دلو دی اٹھول رازون اورتا معلومی جان سر بید کتابونو پن کردو دلتو برالی طالبانو تے تقریر کرو، دو سر شاہ منصور تا لڑم، دو سر گدن تا لڑم، ناغور پوری ڈرامہ جوڑا کری وہ چوٹل تورشی یہاں بھائی گوشت ملتا ہے؟ ہاں جی ملتا ہے، موٹی یا پتلی، نرے کو خدا کنا غٹا دا، موٹی بھی پتلی بھی، وہ پتلی کون سا؟ چمکلی، چوہا، دوتا نرے کو خیال ہے۔ فرنی ملتی ہے؟ ہاں ملتی ہے، اور تابل سے آتی تو گورا یہ وہی سٹلی ہوا۔ یہ لوگ تمہیں سمجھتے ہیں، میں تمہیں پاک سمجھتا ہوں، جب اے پہ راہ کا اس پہ رو خیال والے تو بھائی تو نو بس اگتے دا پٹ نواڑی دا سی معلومو کہ بعد اغالی حدیثو بچے دا دوری دا نو میدان لبولا بالکل نرات دل دا تخویر آزونا معلومو کنو دیر اوڑے دلے سنگوئی پیجل سنگ روڑی دے دا سی روڑی دلیو چی دویل منگا ورطوی چی منگا مناظرہ کو نو اغتبا چی قرآن میں بتاؤ، چی قرآن کیوں نخی حدیث میں بتاؤ، چی حدیث راتو خی اس کا سند بتاؤ، سند راتو خی اسماء رجال میں دیکھو کہ کیسے ہیں، میں چاہے کی راتو خی یہ بیا بوئے چی حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، آخری جواب بس آگو دی نور سو بنو ہے ضعیف دے ضعیف دے ضعیف دے بس خلوی دا خو ضعیف حدیث دا بیان کر ویزا پوش موی دا خو سے گپ ماتا معلومی پیزدل لسکالا ویزا دا دی مرگریو ما مناظرے میں کڑیوی ہر سمی کڑیو اب بس اس دخدے توفیق ہدایت راگے بس راوڑی آیا مولی سے بھی چیزو یو کتاب میں پکارو دا دی مدرسے تلڑا سار د مانزه ټیمو یہ دواړه بولو کړل او المقتدی کی مولی سے دیر ہو رہا ہے یہ لاړو درې دا داسې ونه کړو ولزه خو ګیر پیرسې کې د ما بس او داس به وګت کاو چې دی مسخلاص کے بازار لمونځو کو ہمالے بیا ناشتہ راوړه ہما او تویل چې تا خو داسو نه کو آپ نے تو نہیں کیا ہمارے مسلک میں جائز ہے ازن مسلک کے دا جائز تھی بیودہ سمجھ پہ کیوں جائز تھی ہاں ہاں متاع ہو جائز وہی کنا متاع سے کہ دم الحیض چکم نیداوی پاکا دا اغیہ خبری لا ناشنا علی چپش میں لگا مساٹا نوری سٹی دا مساٹا چا پاک شای دا خو بیا عملی پی کوا خاجی یا ایوہ الناسو دیر تویل شی کی تابیداری کو دا منزل اللہ دیمنگ تابیداری کو دا مالفین علیہ آبانا ایتبعونہم دیب تابی کو ولو کان باہم لا کن شام ولا احتدون اگر کوئی پلرون دا دی نہ پویدل پا سسیز باندے اور نہ پا ہدایت باندے ولا احتدون او گورے دا چی دی دا مشران نا خلاف دی اس دا متعید حرمت اغی قائلو دا طور خبری دی چی اس کی اغی باقیدہ دائی دا کتابونو حوالی دی چستاس مشران دا علی حدیثو کنو کدا پا غلطو کہ دا پا غلطو نا علی حدیث پیا پسے شو تاسو اغی تخپل مشران سنگوائے دا حدیث تابعین دا چی دے اتباع دا ہوا دا بس عباد الہوا چی ورطوئی کنا دا غدی کنا کنتو ارازیدن کما قیل سیدہ فیدان نو عبد القفا واللہ عظیمی زن عبد الدرہمی زن عبد الدیناری زن عبد البطنی
عبد الخمیسی دن عبد الهوائی اور شپگم پہ عبد اللہ ایک بٹے چین کی اگر گورا راگے شپگم نمبر کی جدے عبد اللہ دیکھن اس اللہ تعالی ددید پارے و مثال ذکر کی وہ مسلدین کفرو مثال کسان چی کافران دی عبارت کی تقدیر دے ومن یدعوہم اغسو کی دی بلی دی کافران دعوت پر کی سنگ مثال دے کمثل الذی انکم علی اسم اللہ دعا و نداء پشان مثال دا چا دے چا دے آواز کی یسوتو بغنمن پاک چارپایو بانی چا نوری دا چارپای دغما مگر دعا و نداء تشخش پشی اوری او بل سبانی پوئیگی نا پا مطلب بانی دلتا کی پا جانب کی دا مشبہ بھی دو سیدہ پکار دی مشبہ کی دو سیدہ پکار دی دلتا کی مشبہ کی اللہ کفرو یو ذکر شو دیو اندے سربل مراد دے ومن یدعوہم التے یو دائی شو مدعو شو یو دائی دا کفر شو یو مدعوین شو کفر تا دلتے مدعی شو دا نعمو او دا غنمو او بل چی دے مدعوین دی چا نعم دی التوم دو شو دلتوم دو شو التدیم پا خبر نہ پوئیگی اغیقی میں اغا سما دی جابت پو دا قبول دا پکی نشتا دے اللہ دا کہنے تعبیر کی سمن دی کان دی بکمن چاڑاگان دی عمیون راند دی دیتا ہوئی تشبیح بلیغا حقیقتاً خود راندہ و کانے ندی دی وگون اشتے اوری جبی اشتے خبری کولشی سترگی اشتے نظری لگی خود دا حق دا سترگونا راند دی دا حق دا غگونونا کان دی دا حق دا وینانا چاڑاگان دی فهم لا یقلون پا دی نپوئی گنو کہ نپوئی گندنا پوئی تابیداری خوبا نکے کنا تابیداری خوبا دا پوئی سڑی کنا رون چنون پس روان چا خرماتی چی دندان یا الذین آمنو اے مومنانو کلو من طیبات ما رزقناکم خورے تاسو دا پاکو حلالو انچ ما تا رزق در کرے دے وشکرو للہ شکر اللہ لرپ نعمو دا اللہ بانی چا خدای کم نعمتو تاسو در کری دی پاگی باندی دا اللہ شکرے چکم دے دادا کوئی ان کنتم یاہو تعبدون بشرتی کتا دا اللہ عبادت کوئی انما حرم علیکم المیتتا دا ستاسو دا کور حلال حرام ندی کہ بحیرہ حرام دا صاحبہ حرام دا وسیلہ حرام دا حام حرام دے دا ندی انما حرم علیکم میتتا میں حرکہ اللہ پتا میتتا مانا اکل دے میتتی حل حرمت خرادی دا فعالو سرا اکل المیتتی میتتا غتوی یا پخپل مرگ لشی یا دبشی بغیر طریقے شرعی باندے دا چری طریقہ باندے علال نشی رگونے پورا پنی نشی دکا فقاوی زبستوی دا قطدا دا مری دا حلقوم دا وجان دا سلور رگون دی دو غتی و دو نری دی چی دا سلور پریشی دی توی زبحا دی سر دمی مسحو دا اوزی دی بانی تفریقی فلم یجز فوق العقدتی دو غتی نبرد رخوانا روانا برن پیر یو دے التصور پری کی گی چی بر پری کی نو غوٹا با کتر آشی چی کتے بھی غوٹا با بر لڑشی نو دو عقدین فوق زبا دا ناروا دا حرام دے دا بیا مردار دا کنا اور چی دا شاہ دا غاڑی حلال کی ایو دا شاہ دا غاڑی حلال کرو چکور تے اوڑ زنانا خو گوری دا خود شاہ دا حلال کرے چرا قرآن کی شاہ مخانشتا دا دی خب قرآن پوئی گی قرآن کی شاہ مخانشتا وہ استاد تا جو سکانی ہمتی چیزی جھٹکے رہا تھا کوئے علیہ کڑاو باسی سار بود اس پا دی سات پا تا جو شاہ دا غاڑی حلال کوئے با قرآن کی شاہ مخانشتا طول استنباد دی دا قرآن نے دے پوچھ لی آئیوی دا قرآن نے ثابتو ما جنانی دا پس دعا نشتا کم جائے لے کہ فاماتو فاق برا مڑی کو قبر دی کہ خود دعا بانے میں دی کہ خود غسل بازوم نشتا نے کفن پہ کیوں نشتا وہ مرشو مرسو بوجا کوائی ہے پکے نہ پکے کفن چے نہ پکے غسل چے دادا سوال سے مثلا دے اجتحاد دے پوچھ مطلب بانی خدای دے منگ دے اجتحاد نہ پناہ را کی خواجی
وما أهل لغير الله به ما أهل به لغير الله الديباني نما غست شوي غير الله عام بدي خدای ما على اسم غير الله فنون غير الله باني زبر شوي دي باني تفسير احمدي دا تفريق كي فعلما ان المنظور باسم الاولياء او حلال طيب دا اولیاء بنوم باني کې منل شوی دا حلال طيب دي نو هغه کوم دي هغه مراد دي چې د مقصد د دې ثالث او مرادي او که نظر په معنا د عبادت سره شي نو نظر لغیر الله په اجماع د فقهاو دا چې کوم دي حرام دي دیو جن ما اهل لغیر الله کې نظر لغیر الله دا هم په دې کې شامل نه کنه فمن اضطر غیر باغ هغه دوی چې مجبور کړی شي چنی طلبگار د لذت ولا عادن نت یو کوئی د حد صدر مخنا دی حد چې مردار په دوان دی روایي نو فلا اسم علیه د باندې څه ګناه نشته دی مجبور دی غریب ان الله غفور رحیم بیشک الله بخون کې دی او رحیم دی رحم کون کې دی دا سواید د پکتمان د حق باندې ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب باکسان چې پرې چې الله نازل کړی دی د کتاب نه او نبی سمنن قلیلا په دې اخلي قیمت لګ د حضور شمایل دی بدل کړو د حضور هغه علامات بدل کړو دې د پاره چې زمونږ دا رشوتونه او هدايا او تحائف دا فوت نشي اولئک ما يكون الا النار دا کدا نخری په ګیړو کې مگر اور کنا د جهنم اور دن نه کوي کنا ولا يكلمهم الله او دې سره الله خبر نه کوي د رحمت پر قیامت باندې ولا يزكي ملا تزکیه نه کوي عذاب علیم دا دفع په الله تعالی ذکر کوي او دې لپاره عذاب د علیم دردناک کنا دا چې درو قسم څوک خوري داغون دغه حکم دی اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دلته لوی موحدی بیا کراچۍ ته کله چې بیا ارسکي بیا د قبر طوافونه هم کوي دلته یو اتلو یو مدرسې نه سند راوړ د سکول د ماسترۍ دپاره ویلکم دی پاتې شي ډاګای کې پاتې شي شاه منصور کې پاتې شي دروغ وته ول ډابل دی نه نه سمونه لا شه دی قبر نه خلک طواف وکړ قبر نه په طواف وکړ نبی ولا سند ورک نما ورته ویل وادي غسند د قبر په طواف سره سم سبا سرګي لګي د مصطفی سره ماته خطر راغلی تکای بدعت او سبا له سرګي لګي د مصطفی سره چې با حقیقت معلوم کو نه سرت پته راته لګي نو بیا ما ته له نظم جوړ کړو ولته بیا گلی کې او تواورو بیا خلکو ته چې په خراب سرت سړی والی نه خو سرت حرام دی او تنخواه په مرام ده تب څنګه مصطفی سره سترګې سبا لګای پوښ مطلب باندې خاجی اولئک اشتروا الضلالة بالهدى ایت دی اغست د هدایت گمراهی په واسطه د هدایت کې تمکن د هدایت وو ای پر خود الضلالت واغست والعذاب بالمغفرة عذاب په واسطه د مغفرت که هدایت نصیب شوه نو مغفرت بو خودی دلالت واغستنو عذاب شنو پماز مو علی النار س صبرناک دی په اور باندې دا تعجب د پاره دی کني پور باندې س صبر دی دی ته توبې خزوره نه ده کنه ذالک دا مذکور اے مخاطبہ بان الله نزل کتاب بالحق الله نے کہ کتاب په حق سره وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد آکسان چې اختلاف کی په کتاب کې دی په شقاق بعید کی دی په یو خلاف کې چا بعید دی او لره دی چې کم دی د حق نه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لیس البر ان